دا خدشه لرئ چې د 2024 الیکشن چې کله وشي نو شاه نواز خان به خپل ووټ پسې ګرځي نه واقعي چې هغه ووټ په دې ډبې نه راوځي؟ سر داسې کار ده جي نه زمونږ خصوصي توګه باندې د پی ټي آی د انټي سټیټ پالیسی ډېره زیاته نیګیټیو پالیسی وه او د انټي سټیټ پالیسی کې د 2018 ووټ او په دې کې چې څومره اسټابلیشمنټ بدنام شو او څومره چې دی د اسټابلیشمنټ پورې پچموزه وکړې نو نن زما دا خیال دی زما دا اوپینین دی چې دا الیکشن ښکاري داسې چې دا به یو فري اینډ فیر الیکشن وي ښکاري داسې چې دا ځل به خپل ووټ پسې ګرځېدل نه وي او هغې باوجود عوامي نیشنل پارټي خصوصي توګه باندې او زما چې څومره انفارمیشن دی نو ټولې سیاسي پارټۍ چې څومره هم ګوندونه دي د هغوی ورکران نن د موډ کې دی چې دی به خپل د ووټ حفاظت هم کوي نو هوپفولي دا ځل به ووټ کې روانې نه کېږي یو سړی چې سیاست ته راوځي د هغې بیکګراونډ وي زما اس پولیټیکل انسپریشنز نو زما اس پولیټیکل ډیزایرز نو زه یو ډېر کمفرټیبل لایف کې پلار لوی کړم او شکر الحمدلله زه د سوسایټي هغه بلیسډ انډیویجولز کې راځم who had the opportunity چې ایجوکیشن د پاکستان بیسټ سکولز کې شوی دی who had the opportunity to enjoy life په دې حالاتو کې زما والد صاحب چې حق ورسېده ما سره چې د ولس کومه مینه وکړه کومه ډاډګیرنه راکړه هغه سخت وخت کې چې کوم سپورټ زموږ د مشرانو راکړه زموږ د عزیز والی راکړه نو ما څخه د هغې شکریه الفاظ نه هغه مالي نه نشته او زما د سیاست ته د راوتو مین مقصد هغه د دې ولس خدمت او څه نه څه داسې کار کول چې دا ما سره چې کومه مینه کومه ډاډګیرنه زما د لایف سختترین وخت کې شوې ده چې زه هغه ریپې کړم او چې د یو سړي نیت نیکي چې د یو کس ارادې حرامو ته نه وي چې د یو کس ارادې خپل بزنس فلرش کولو ته نه وي نو هغه پرفارمنس بیسډ آیډیا سره راځي نو دا کو ایجوکیشن تاسو خبره وکړه دا ډېر لوی ظلم دی او دا ما څو ځله په خپل سپیچز کې دا خبره کړې ده ډفرنټ زموږ کارنر میټینګز کې دا خبره شوې ده چې زموږ حلقه هغه خوش قسمتو حلقو کې راغله چې د دې حلقې نه الیکټډ MNA هغه سپیکر نېشنل اسمبلی اف پاکستان عہدې ته ورسېده او چې یو MNA سپیکر نېشنل اسمبلی جوړ شي نو نارملي هغې حلقو تقدیر بدل شي نارملي هغې حلقې حالات دا وي چې هغې ټینیور چې خلاصېږي نو هغه بالکل ټرانسفارم شوي زموږ دا حلقې چې یو ته خو دا خوش قسمتي وه چې زموږ MNA سپیکر نېشنل اسمبلی شو نو زموږ بدقسمتي دا وه چې زموږ د حلقې چې کوم ایکسپیکټیشنز وو کوم ټرانسفارمیشن پکار و نو د هغې 1/10 کار هم شوی وی د ایکسپیکټیشنز مطابق نو بیا هم د حلقه بدله شوې خو انفارچونیټلی دا زموږ بدقسمتۍ چې یو څو انډیویجولز اوبلایج شول خو زموږ سپیکر صاحب ټول سیاست د ټرانسفارمر او د ستنو زموږ سپیکر صاحب ټول سیاست د کلاس 4 برتۍ و نه که د حلقې دپاره څه کار کړی وي او د هغې زنده مثال دا ده چې اوس مازدیګر زه یو دواله مرګوز ته تللی وم مرګوز په مین روډ باندې په چوک سره
یو دوره لویه کډه وه چې هلته ټرافیک جام و هغې کډې ته راسه او دا کډه د سپیکر صاحب کلي کې وه د سپیکر ناشنل اسمبلي حلقې چې وي په هغې کې د هغه کلی چې وي هغه یو آیډیل ټاون کې کنورټ شي او کمپیریزن کول غواړئ نو سیند نه پورې اریپور حلقه چې ده نو هلته سپیکر ګور ایوب خان پاته شوی نو هغه سپیکر یې هغه ډیولپمنټ وګورئ او زموږ د حلقې MNA صاحب سپیکر یې او د نان ډیولپمنټل ورک ته چې وګورئ نو افسوس بنده